دا معاشره د ملا په دشمنۍ دې ځای ته رسېدلې چې که په یو ځای کې په ملا باندې هېڅ ملامتیا نشته، په یو ځای کې د ملا هېڅ تعلق نشته، هېڅ مسله نشته، په هغه ځای کې باندې ملا وردننه کوي. ځکه دشمني خو اصل د مذهب سره ده، دشمني د اسلامي روایاتو سره ده، د اسلامي کلچر سره ده، د اسلامي تهذیب سره ده. خو په هغې برای راست څوک ګزار نشي کولی او دی د هغې به علمبردار دی راشي په ملا باندې ګزار وکړه. اسانه خبره ده. لہذا په دې بنیاد باندې علامه شعراني رحمه الله نه چا تپوس وکړو، حضرت دې په دې علماو خلک اعتراضونه ولې کوي، د علماو سره خلک دشمني ولې کوي؟ هغه ورته یو خبره وکړه، وایي کوم خلک چې د الله نه نامانوسه شي، د الله نه ناخبره شي، د الله سره تعلق او ربط د چا نه کټ شوی، هغه خلک بیا د الله د خاصو دوستانو د اولیاء او د علماو مخالفت. ځکه په ځمکه باندې خو د الله رب العالمین نایبین او د الله خلفا او د الله د انبیاء وارثان علما دي چې د الله خبره کوي. نو اوس په دغه حالاتو کې زما محترم شیخ نوجوان چې په هغې باندې مونږ هم خفه یو چې د هغې مسله رباب نه دی، د هغه مسله اصل او بنیاد چې کوم مسله ده په هغې باندې بحث وکړه، یا د انتظامیې د طرفه د ادارې د طرفه څه مسله ده، خو هغه ته ورشه، هغه ته خپل احتجاج ریکارډ که خپله مسله ورسره حل کا. خو بیا په دغه ځای کې که یو مسله راشي هم د رباب سره تړلې، د بل سره تړلې، نو مولا په یونیورسټۍ کې دغلته کوم ځای دی؟ د هغه ځای نه خبر راستل په دې ځای کې په مولا پورې تړل او په عالم پورې تړل، په مذهب پورې تړل، دا سواره دی نه بله هېڅ خبره نشته چې خلکو د علماو د مذهب سره دشمنی ده او په دې باندې قوم آماده کول غواړي. نتیجه به صحیح چې په علماو باندې خلک بدګمانه شو، نتیجه به دا چې په اسلام باندې به خلک بې اعتماده شي او د اسلام د بې اعتمادۍ په نتیجه کې به الله رب العالمین د دین د ایمان دولت واخلي. اوس د ملا څه خبره ده په دې کې؟ او که د تسبو او د رباب جنګ شي او د ملا جنګ شي، ته به رباب اخلي؟ دا خو هم د قیامت په علاماتو کې دي چې د آلات به د موسیقۍ زیات شي او دا به خلک جایز وګڼي. اوس زه تا تسبو ته رابلم، تسبیح افضلي دي کو رباب افضل؟ ستار افضل دی کو تسبیح افضل دی؟ او تر پردو شونډو صفت کې او د خالونو صفت کې او د چا د اننګو صفتونه کې او په شعر او شاعرۍ کې په دغه څیزونو کې ته جنسي هوس ته قوم مایله کې او زه ورته یم الله 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 سبحان الله الحمدلله. ته دا اواز دباول غواړې؟ دا په دې ملک کې چند محدود اوازونه دي، محدود اوازونه. که دا اوازونه چا دباو کړه دا ملک به پاتې نشي، دا دنیا به پاتې نشي. دا دنیا د دې علماو د خاطره آباد ده، دا د دې مدرسو د خاطره آباد ده. په دې خبره کې هیڅ قسمه شک نشته، په دې کې هیڅ قسمه شبهه نشته او په دې کې هیڅ قسمه مبالغه نشته. ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي لا تقوم الساعة حتى يقال الله الله. قیامت به هغې پورې نه راځي تر څو پورې الله الله ویونکي موجود وي او د الله الله ویونکي علما دي، مدارس دي، صوفیای کرام دي، دا دینی مراکز دي. او که دې ته چا لاس وراچا او د دې د ختمولو کوشش یې وکړو نو دا به ذلیله کېږي، ذلت به د دې مقدري. لهذا دا قوم په دې څیزونو باندې آماده کول دا د دین اسلام سره خیانت دی، ظلم دی. او په دې وخت کې دا چند اوازونه چې هغه د الله الله اواز کوي، سبحان الله الحمدلله اواز کوي، په دې مادي دور کې دې اوازونو له تقویت ورکول پکار دی، دې سره مقابله نه دی پکار، دې سره مینه پکار ده، دې ته نزدېکت پکار ده، دې ته قربت پکار دی. دا زما او ستا د نجات لار ده، زما او ستا د خلاصي لار ده، الله ته د قربت لار ده. د دې نه ما سوا که بله لاره څوک لټوي هغه د ګمراهۍ ده، هغه د زیغ و زلال ده، هغې په نتیجه کې رسوایي ده، د هغې په نتیجه کې ذلت دی، د هغې په نتیجه کې نافرماني ده او د الله نه بعد او لرېوالی دی. نو قربت الله ته پکار دی، که د الله نه لرېوالی پکار ده. لہذا څه مسله پیدا کول د مذهب او د ملا په خلاف باندې محاذرایي کول د دین دشمنۍ نه زه تعبیرولی شم، د دې نه ما سوا هېڅ هم نه دي. الله رب العالمین د دغه ماشوم ته درجات عالیه نصیب کړي، الله دې مغفرت نصیب کړي، الله دې لواحقین له صبر جمیل ورکړي او دین دشمنه دین بیزاره خلکو ته الله هدایت نصیب کړي. د مذهب او د دین او د علماو خلاف چې چا بدګماني ده الله دې دا په خوش ګمانۍ باندې بدله کړي او د ټولو دې الله سره